زما همایون نوم دی د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبایي انفارمیشن سیکرټري ما خبرې ډېرې زیاتې وشو په ځینو څیزونو باندې بار بار تکرارول نه دي پکار خو زه د امن او امان حوالې سره ځینې خبرې کول غواړم ځکه چې د تیر یو کال نه بالخصوص چارسده د دې سیستم داسې شوی دی چې دا یو قسم له د دې نه وزیرستان جوړ شوی دی د روزانه په بنیاد باندې دلته مړی کېږي او زمونږ په ضلع کې کم از کم 30-40 انټلیجنس ادارې کار کوي همدغه شان انتظامیه شته دغه شان پولیس شته خو تر اوسه پورې چې کوم دی په دغه څیز باندې کنټرول ونه شو په دې 13 میاشت کې چې ما شماره کوله تقریبا 15 کسان په دې موبایل مونږ ګورو دا نور خو دې موږ نه خبرېږو 15 کسان د روزانه په بنیاد باندې دا مړي کېږي غلاګانې سیوا شوي په شوکې ډاکې سیوا شوي او بل اوس په هریچن کې یو ماشوم د پلار سره ناست په موټرسایکل پیسې راوړلې هم کسانو ته په لاره کې ناست دي دواړه ایشتې ماشوم پکې وفات دی پلار چې کوم دی په هسپتال کې پروت دی د هغې پسې یو ورځ بعد بیا دونه سترګې نه سوځي د هغې پسې یو ورځ بعد ماشوم چوت کو د شوډاک نه د هغه نه ګیره وخروله اختیم ته وخرول پلار ته ویل چې ماله پیسې راولېږه بیا ورپسې په دغه کې چې کومه پرانکار کې چې کوم واقعه وشوه نو زمونږ ضلع چې کومه ده دا ډېره زیاته بد طرف ته روانه ده دا ډي پي او صاحب نوی راغلی دی موږ دوی نه دا توقع ساتو موږ به تاسو په دې کې پوره کاپریشن کوو چې کوم ځای کې تاسو د ولس د عوام ضرورت دی موږ به تاسو سره ودرېږو موږ به ملګري خو تاسو به خپل کار لږ په ایماندارۍ کوئ دا نور څیزونه ټول په شا کوي اکسایز ډرګ هر څیز دلته نوره خطرناکه لوبه را روانه ده څنګه چې ټول پښتون وطن کې را روانه ده دغه شان دلته موږ ته حالات خرابېږي او بالخصوص زموږ د غرونو په دې لمنو کې چېرته چې معدنیات دي هلته موږ ته حالات خرابېږي موږ هغه ریکویسټ کوو تاسو نه چې په دغه باندې تاسو یو غور وکړئ که دلته تاسو اے پی سی پې کوئ اے پی سی پې وکړئ موږ به تاسو په هغې باندې کومک کوو او بل دویمه د ډرګ حوالې سره چې کومه خبره ده نو په کار خدا ده چې مطلب د ډرګ ریهیبلیټیشن سنټر یې کولاویږي د دې په ځای دا خلک نیولی کېږي ولنه چې دا ډرګ خرڅوي څوک دا په جاز کې راوړي په هلیکاپټر کې راوړي په څه کې راوړي چې مطلب دا ډرګ دلته راځي په چارسده کې په تنګي کې په شب قدر کې او دلته خرڅېږي او دې پته نه لګي دا خو به دونه زورور نه چې د ریاست نه دا زورور دي یا مطلب د قانون نه زورور دي چې دوی ډرګ خرڅوي او دوی تپوس نه کېږي نو موږ دا هم ریکویسټ کوو چې دا کار دی هم په ایماندارۍ باندې وشي لومړی به دلته دا واړه راګیر کړي دا کوم چې دلته خرڅوي ځکه زموږ نسل دوی تباه کړو په یونیورسټیانو کې دا شی خرڅېږي دا چې کوم دی د جوماتونو غاړو ته خرڅېږي دا په چوکونو بازارونو کې خرڅېږي نو مهرباني وکړئ د دې شي چې کوم دی غم وکړي لومړی دا دلته چې څوک خرڅوي دا بار چې بیا څوک روزګار کوي دا بیا وروسته چې کوم دی د هغې ترتیب وشي او بل دا اخري خبره چې کومه ده دلته ځینې محکمې دي ډي صاحب نوټس کې راولو دلته فوډز والا دي د هغوی کارکردګي صفر ده دلته وایلډ لایف والا دي کارکردګي صفر ده دلته دا نورې محکمې چې کوم دي ټي ایم ای صرف په غټو بازارونو کې تاویږي هلته پشمک غوندې کې د اوبو وکړي وایي موږ کار وکړو نو دغه څیزونه چې کوم دي دې ته هم پام وکړئ دا د ټول تحصیل او ټول ډسټرکټ دپاره دا محکمې چې کوم دی دوی باندې لږه چوکه کېدی د دوی نه منډه خلاصه کړي چې په دې نورو ځایونو کې هم کار وکړي زمونږ په خبرو کې ستاسو د چا دلزاري شوي د هغې بخښنه غواړو نور زمونږ وطن هم بې روزګاره دی ساحل صاحب وایي زما وطن د سرو او سپینو نه ډک زه مزدورو پسې بهر ګرځم زه یو پښتون خانه بدوش د وطن کډه په سر او در په در ګرځم او زه په ګناه او ثواب څه پوهېږم په جنتي خاوره نه هر ګرځم ډېره مهرباني الټه چې کوم دی نو زه په دوکان کې ناست یم زه راسره خبر نه یم تانیدار صاحب به راشي ما به اوچت کي ته راځه په تا باندې پرچه ده هلکه ته خو انکوایري وکړه وګوره چې دې و چېرته څه کار یې کړی دی نه یې کړی څه غلطي کړې ده که نه ده کړې نو زما یې دغه وشي ما دې وغوښتلي شي ډي پي او صاحب دفتر ته زه په ټوله قصه ورته وکړم درخواستونه ولې ریټن کې مې ورکړم ټیک شوه جي دویمه دا خبره ای صباره کې چې کوم دی زه یو خبره کول غواړم د مرشدي پول سره زموږ کورونه دي دا ملګري مې راسره دا ټول ناست دي چې مازدیګر شي ښځې سړي ماشومان درمیانه ټول به راشي ایس پکې خرڅېږي همدغه د مرشکي ده پول ده خوشه ده جندي ده ټوله علاقه چې کوم دی نو هغوی نیولې ده زمیندار هم ورته څه نه شي ویلي که زمیندار ورته څه وایي ټوپکې تماچې ورسره بیا چې کوم دی د شپې وله فصل خرابوي او نقصان وله کوي
نو موږ دا وایو موږ دا ریکویسټ کوو دا زموږ دا چوکۍ چې کوم دی دا په تقبې باندې راوړی هغه علاقه ده ورسره نمبر شکیلي پول سره چې کوم دی نو ډېر غټ ځای دی که تاسو ورې دوه کمرې جوړې کړئ یو څلور پنځه پولیس والم په کې کېنول دا ټول علاقه به دې سره سیف شي دلته کې که موټر سایکل واخیستې شي یا شانه یا څه بل څه شي سیده وراشي د مرشکي په پول باندې به وړي هغه شب قدر او دغه علاقو ته چې کوم دی نږدې دغه طرفونو ته خورو ته او دغه میشنۍ طرف ته راټولې لارو ته ده او چوکۍ چې کوم دی نو ډېره لرې ده که نه نو چې دوی ورپسې راځي او رارسي نو هغوی چې کوم دی ملکونه پناه کړي نو تاسو مهرباني وکړئ تاسو ته به ډېره پته مې نن سبا حالات ډېر زیات خراب دي او که په دې باندې تاسو کنټرول ونه شو نو کیدای شي چې زموږ دا ټوله علاقه د ایسو او نه چې کوم دی نو ډکه شي ټول خلک خراب شي الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین د سرډیرو نه راغلیم د ایم پی ایس اف د پی کې 64 د بهر الله جان د القیمه بلکې د هغه ګاونډي ما زموږ یو غټه ایشو روانه ده د تماکوانو جي په ضلع 400 کې زه د پیمای غټ اګریمنټ هولډر یم څلور بټې چلوم او زمانه اوسه پورې یو بنډل نه راغی شي یوازې زمانه نه جي د ضلع 400 چې څومره تماکوان دي موږ له تخمونه راکړي دي موږ باندې ځمکې اړولې دي هغې په سایت باندې کرلې دي هغې خاورې راکړي دي نو زمانه اوسه پورې کم از کم د 30-35 لاک روپو تماکو ما سره پراته دي او ما بیګام دي ټماټر په قرض باندې راوړي دي نو معذرت غواړم جي چې لکه زمونږ د پی ټي بي یا د پی ټي سي یا د پاکستان ټوبیکو بورډ څومره کسان چې تاسو یې سره رابطو کې په سرډیرو کې اوس هم پرچیز شروع دی خو چونکې د نه پرچیز مطابق دی جي تا باندې به 10 بنډلې راوړي 2 به رانهوالي او اته به ته هسې بې سري جټ کړي نو زمونږ سیکرټري صاحب ته منسټر صاحب ته زمونږ ایم پي ایس صاحب ته څومره زما ګران مېلمانه چې راغلي دي هغې ته چې د زړه درخواست دی چې کم از کم په دې باندې اوس ټایم نه تاسو را کوم پروګرام دغه شي ملتوي شي او په دې باندې اکشن واخلئ پي ټي بي والا سره رابطه وکړئ کپنو والا سره وکړئ چې تاسو زمیندارو له اګریمنټونه ورکړي دي هغې سره معاهدې کړي دي او د هغې نه یو بنډل نه اخلئ نو سرجي خبره خو اوږدېږي خو زما د ټولو د ضلع 400 څومره تماکو والا ملګري چې دي نو دلته راغلي ناسم دي د هغې دا درخواست دي نو په دې باندې ډېر فوري خبر وشي جي زمیندار ډېره بې حسه طبقه ده ډېره کمزورې طبقه ده چونکې زموږ ټوله 400 بلکې زموږ کې پی کې چې راغی اګریکلچر باندې روانه ده خو چونکې اوسه پورې څوک رانه زموږ وزیر اعلی صاحب راغلی دي په دې باندې اکشن اخیستي نو زموږ ټولې محکمې ته څومره چې دي هغې ته درخواست دی چې دې باندې فوري توګه باندې اکشن واخیستې شي. الرحمن الرحیم. زما شاه حسین نوم دی د جماعت اسلامي د ضلع 400 امیر یم. د ټولو ناول خو دلته چې څومره میلمانه راغلي دي منسټران صاحبان زمونږ ډسټرک ایډمنسټریشن ډسټرک پولیس او څومره لینډ ډپارټمنټس دي د ټولو شکریا ادا کوم او یقینا چې دا یو ښه اپرچونټي ده د ټولو خلکو دپاره چې زمونږ کم سیاسي خلک دي او یا خلکو کم ایشوز دي هغه براه راست د خپل چې کم زمونږ اصل ګورنمنټ دی هغې ته مخې ته کېدو. د ټولو ناول خبره خو د دې ضلعې حوالې سره کوم د منشیاتو حوالې سره زمونږ دا ضلع د منشیاتو نه ډېره زیاته متاثره ده او تقریبا د دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې 20 ریهیبلیټیشن سنټرز دلته کار کوي لګیا دي. نو زه د منشیاتو ډېر زیات نقصانات دي هغه زما خیال که په هغې باندې خبره کوو نو ډېره زیاته اوږدېږي چې هغه سماجي څه ایشوز پیدا کوي معاشرتي څه ایشوز پیدا کوي خانداني څومره لوی پرابلمز پیدا کوي هغه زما خیال دی چې په هغې باندې ډسکشن شروع کړو نو هغه ډېر اوږدېږي خو زه ان شارټ دا خبره کوم چې په دې باندې ډېر مؤثر کار پکار دی چونکې دلته زه خوشحاله په دې شوم زمونږ ډسټرک پولیس افسر صاحب هم ناست دی او د هغې نه دا توقع ساتو ځکه چې مخکې کم ډي پي او صاحب پاتې شوی هغه هغسې افیکټیو نه و او نه هغسې کارکردګي وه د هغې د وجې نه دا سیز دا لعنت په دې تعلیمي ادارو ته راورسېد او زمونږ نوجوان نسل تقریبا 90% زمونږ نوجوان نسل د دې نه متاثره دی. نو زه دا وایم چې یو خو فوري په دې باندې اکشن واخلئ او دویمه خبره دا کومه د ډېره بدقسمتي ده زمونږ د دې ضلعې چې داسې سیاسي پارټۍ دي چې د هغې په ګوت کې دا خلک ناستی دی او د هغې پروټیکشن یې اخیستی دی او د هغه د منشیاتو کار روزګار کوي دلته. نو یو خو د دې هم خاتمه پکار ده زما خو دا درخواست دی چونکې دلته زمونږ صوبایي مشران هم ناستي دي د هغې نه هم دا توقع ساتو چې کومه سیاسي پارټۍ کې هم داسې خلک دي بېلاګه د هر چا خلاف کاروایي وکړئ دې ته مه ګورئ چې دا څومره مؤثر دی او څه دی او څه نه دی خو که دا کار ونشي نو زمونږ دا ضلع به د امن امان لحاظ سره تباه کېږي
او معاشي مسایل بم پیدا کیږي خاندانی ز تاسو ته یقیني خبره کوم چې د طلاق ریشو زمونږ په دې ضلع کې لګیا ده د دې د وجې نه سیوا کیږي. نو زه درخواست کوم په دې باندې چې ډېر مؤثر کاروایي پکار ده. دویمه خبره زمونږ د دې ضلع د لوډ شیډینګ ده. زمونږ په دې ضلع کې 13 غنټې لوډ شیډینګ دی، 20 غنټې لوډ شیډینګ دی او ناروا لوډ شیډینګ دی. 1 غنټه چې کومه بجلی راځي هغه مسلسل ټریپینګ یې په هغې کې لکه مطلب دا دی چې هم خلکو ته پوره نه میلاویږي، بلونه ښه پوره راځي او مطلب دا دی چې هغې کې 15 قسمه ټکسونه ورسره راځي خو بجلی خلکو ته نشته دی. نو دا یو دویمه خبره زه کوم چې په دې باندې چې کوم څیزونه د وفاق سره متعلقه دي خو به هغې سره پکار ده چې صوبایي حکومت ټیک اپ کړي، وزیر اعلی صاحب او د هغې نور چې کوم نمایندګان دي. خو چې کومه زمونږ د دې صوبې ایڈمنسټریټیو ایشوز دي پکار ده چې په هغې باندې زمونږ دلته چې څومره منسټرز ناستي دي او وزیر اعلی صاحب په هغې باندې کاروایي وکړي او هغه چې کوم دی نو که هغه ایکسیینز دي او هغه لاندې خلک دی عمله ده د هغې د ټیک کولو کوشش وکړي. اخیری خبره زه په دې ضلع کې زمونږ یو میډیکل کالج منظور شوی و دلته او هغه د هسپتال سره د هغې دپاره ځمکه هم اخیستل شوې وه خو د بدقسمتۍ نه تیر د 15-16 کالو راسې هغه د ADP نه هم پسې ډراپ شوی دی. دا یو واحد غټه منصوبه وه زمونږ په دې ضلع کې چې په 13 سال کې موږ توقع ساتله د PTI د ګورنمنټ نه چې هغوی به دا منصوبه کم از کم زمونږ د دې بچو د تعلیم دپاره یو لاره هموار کړي خو هغه د ADP نه هم ډراپ شوی دی پسې او د هغې دپاره به زه دا ووایم چې بدقسمتۍ نه یو کال داسې راغلی و چې د پوره سکیم دپاره 1000 روپۍ په ADP کې ایښودل شوی وې. نو دا زمونږ بدقسمتي ده چونکې دلته ذمهدار خلک ناستی دی، منسټرز ناستی دي، دا ټول د دې ضلع سره تعلق ساتي. زما توقع ده چې انشاءالله د دې ضلع د ټولو نه اهمه ایشو چې هغه زمونږ میډیکل کالج دی په هغې باندې به فوري کاروایي وشي. او اخیری خبره زمونږ د ورور د زمیندار وکړله نو دا هم ډېره اهمه ایشو ده. پکار دا دی چې په دې کې د تماکو چې دا کومه برنینګ ایشو ده خاص کر زمونږ د شمالي اشنغر صرف دغه یو غټ سورس آف انکم دی چې هغوی تماکو کاش کوي خو د هغوی دا مسله شته دی. نو پکار دا دی چې په دې باندې فوري اکشن واخیستلی شي. زه یو ځل بیا شکریه ادا کوم د ټولو مشرانو او دا توقع ساتم چې انشاءالله په دې څیزونو باندې به عمل درآمد وشي. ډېره زما پر زړو ګړی کاکا هیل کې زه په خپل د سیند غاړه ده زه هغې ته نشم وتی. ایسمار دونه ایسمار دي چې چا سره په بډو باندې تماچې چا سره چاکوان د بدقسمتۍ نه زمونږ پر زړو په چوکۍ کې ټول 8 کسه پولیسواله دي نو چې هغې ته موږ اطلاع ورکړو نو هغوی وایي موږ هلته یو او دلته یو. نو موږ د DPO صاحب نه یو دا ریکویسټ کوو چې زمونږ د رزړو چوکۍ لپاره یو څو کسه پولیسواله اضافي ورکړي نو موږ به دا ځای دې خوا کور شي. او بل زه د DPO صاحب په نوټس کې یو دا خبر راولم DPO صاحب تاسو چې کوم نمبر شیر کړی دی 0334 دا هغې نمبر نه چې څه انفارمیشن پې وشي چې څه انفارمیشن په هغې نمبر باندې وشي نو دا نو هغه نمبر نه چې انفارمیشن وشي یا ورته وټساپ وشي نو هغه میسج د هغې نه مخکې SHO ته مرزا ته هغه میسج فارورډ شوي نو آیا DPO صاحب موږ به په دې حال کې موږ چاته وینا وکړو موږ به ووایو چې داسې کار دی د ستاسو په سرکاري پرایویټ نمبر باندې یا سرکاري چې تاسو کوم شیر کړی دی موږ خو په دې باندې موږ توقع نه ساتو ځي ځکه چې د دې نه مخکې ما سره داسې څه واقعیات راغلي دي چې ما پې میسج وکړو چې زما سره داسې کار شوی دی او هغه میسج چې زما نه مخکې هغه SHO ته او مرزا ته فارورډ شوی دی. خو زه اوس امید کوم او دا توقع ساتم چې انشاءالله مخکې چې کوم DPO اوس به هغه شانتې کاتې نه اوس په صفا ماحول او صفا کاتې وي. نو زه DPO صاحب ته 400 ته ویلکم ویم او په دې خلکو دې بیخي ترس نه کوي چې بس دا ایسمار خو دې بیخي شوټ کوي. د ډېرو عزتمندو مشرانو یو درخواست کوم چې لږ دا خبرې تاسو که بندې کوئ نو بیا به چې ټول خبرې کوو بیا خو نه اورېده کېږي. توجه به غواړم زه صرف 2 خبرې کوم. ستاسو ټولو ته لاول د زړه تله سلامونه نیکې هیلې. د هغې نه وروستو زما د ډپارټمنټ په حوالې سره تاسو هر سړی د 400 د دغه ډپارټمنټ منسټر یې
چې چاته هم څه خبره راځي که زما د ډسټرک افسر نه راځي زما د بل افسر نه راځي زما د سیکرټري ډایرکټر نه راځي که زما نه به ذات خود راځي تاسو بالکل زه د عمر رضی الله تعالی عنه نه غټ سړی نه یم ما ته بالکل په محفل کې پاڅېدی شئ چې دا ستا کمزوري ده زه به خپله کمزوري وباسم یا به استعفا ورکوم خو انشاءالله ستاسو مرسته به کوم دلته کې زمونږ د یو رور خبره وکړه چې یاره د اویرنس دپاره نو زمونږ د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ د اویرنس ټیمان ګرځي برابر د هغې زمونږ د یوت افیرز هغه په یونیورسټیانو کالجونو او سکولونو کې د هغې د اویرنس دپاره دغه روان دی پروګرام او روان دی کیږي خو ما په قبایلي علاقو کې چې په کومو علاقو کې د نیټورک کمی دی نو هلته ما خپل ټیمان مختص کړي دي چې کور کور ته لاړ شئ د معذور د کونډې د نابینا د یتیم د دیو رجسټریشن او ډیټا ماته راوړئ چې زه د هغې څه هر قسم مرسته او مدد وکړم او دغه شانې چې کله هغه ختم شي نو زما دا ټیمان به انشاءالله په چارسده مردان صوابۍ پېښور کې په دې ټولو کې به زما ټیمان کورونو کورونو ته ځي هلته کې به د غریب هلته کې به د معذور رجسټریشن کېږي هغه به زما دفترو ته نه راځي موږ ستاسو خادمان یو د خیبر پښتونخوا ګورنمنټ کار دا دی مونږ به کردار داسې لوبو چې یاره دلته په ګراونډ تاسو ومنئ چاو بالکل تاسو کار وکړو انشاءالله زمونږ په دې راتلونکي 2-3 میاشتې کې چې په هر ډسټرک کې تاسو ته زما د ډپارټمنټ بشمول د هر ډپارټمنټ چینج او تبدیلي میلاو نه شوه ما ته ټلیفون وکړئ زما نمبر د ډي او صاحب نوالی زمونږ ډسټرک افسر صاحب چې کوم دی زه به تاسو ته ډایرکټ جواب دی یم زما وزیر اعلی صاحب تاسو ته ډایرکټ جواب دی ولې چې مونږ ټول خان صاحب ته ډایرکټ جواب دی نو مونږ تاسو دپاره یو انشاءالله تاسو ته به داسې مسله نه وي خو لکه څنګه چې د یو ملګري وویل زه دی اپریشیټ کوم ګوره هر څه شی داسې نه پکار جان کنډي خپل قوم ته وایي تاسو دا مه ګورئ چې مونږ له وطن سره کړي دي دا هم سوچ وکړئ چې مونږ وطن له څه ورکړي دي د دې ماشومانو په دې نشو کې زمونږ د دې معاشرې برابر حق دی حصې ده پکې ولې چې زه د خپل ګاونډي بچی منی نه کم زما بچی به ضرور دغه نشه ایز کېږي نو تاسو له هم پکار ده بحیثیت د یو مسلمان بحیثیت د یو پښتون بحیثیت د یو انسان چې څوک کوم ځای کې غلط کاری نه نو تاسو یې پخپله هم بند کوئ ولې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې چا څوک په غلط دغه باندې ولیدو نو هغه دې په لاس منی کي که د لاس وسې نه په خوله دې منی کي خو که د دې دواړو نه کمزوری نو نفرت خو دې وکړي که نه بد دې ورته وګوري د دې کار ته دې بد وګوري د هغه انسان نه د هغه د کار ته دې بد وګوري د هغه د کار نه دې نفرت وکړي نو باید چې مونږ ټول یو شو مونږ د یو بل مټي جوړې شو نو هله به مونږ دا معاشره صفا کوو دا یو ناسور دی دا زه منم ما ډي پي او صاحب ته زه دا درخواست کوم چې زمونږ دلته چې څوک هم راځي دا ګورئ که څوک وایي چې ما ته پته نه لګي او ما ته د پلانې سړی وښی نو زه د دې څه نه یم اګري ولې چې ته دا کم څوک یې چې سکي دا ونیسې د دې نه دا چینج د اخره پورې معلومېدی شي ونیسه په بل پسې لاړ شه د بل نه په بل پسې لاړ شه او اخره کې چې کم مګرمچ دی راونیسه ولې زما بچي نن داسې حد ته بوځي نو مونږ ستاسو سره یو مونږ ستاسو نه یو او ستاسو دپاره یو داسې نه یو چې مونږ د بل ځای نه راغلي خلک یو د دې قام د دې ټولنیزې ژوند کوونکي یو انشاءالله تاسو ته په هر محاذ او هر سنګر او هر ډګر باندې حاضر یو د دې قوم چې کمې ستونزې دي دا د خیبر پښتونخوا ګورنمنټ اولنۍ ترجیح وي چې دغه مونږ وکړو ډرګ اډکټ سنټر چې څومره دي بله ورځ ما مردان ته ورغلی په هغې کې مې یو ان د سپاټ سسپینډ کړی زه د چا څه ګپ نه لګوم نه په خپله غلط کار کوم نه په خپل ډپارټمنټ کې غلط څوک پرېږدم نه د چا غلط سپارش منم نو انشاءالله تاسو ته بهترین او کلاو او ښکاره څرګند چینج میلاو شي په څو ورځو کې په څو میاشتو کې به تاسو ته محسوسه شي چې یاره دلته کې مونږ چې کم زمونږ په بهاب کم څه دي مونږ به هغه کوو ستاسو نه هم ستاسو په بهاب غواړو چې تاسو زمونږ سره یو شئ چې په شریکه باندې د دې ځینو غلطو کارونو مخنیوی وکړو او د خپله معاشره مخ په وړاندې کړو ډېره مننه کوم ستاسو کشران همزولي ستاسو ډېره شکریه چې تاسو دې جرګې له اهمیت ورکو تاسو خپل ټایم وکاږو تاسو خپل کارونه پرېښودل ستاسو شکریه ادا کوم په سټیج باندې ناست په ریکویسټ باندې سوشل ویلفیر منسټر صاحب دغه سره سیکرټري صاحب زما ورور افتخار الله جان عارف احمد صاحب، 'Secretary Excise', DG Excise, 'Secretary Excise', 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 'Secretary Excise'
او د ایکسایز ډپارټمنټ چې څومره افسران ناست دي د هغې هم شکریه ادا کوم. خبرې ما د ډېرو مشرانو واورېدې، ډېر ښه تجویزونه هم رالو. مسلې ډېرې زیاتې دي، خو چې کومه مین مسله وه په هغې کې چې کوم زمونږ د ځوان خرابېږي او تباه کېږي، کوم چې پری پلین دا شروع شوې ده په پښتونخوا کې چې آیس پیداوار ته دي ځای نه دی. د آیس بوټی په پاکستان کې نشته. دا چې کوم بوټي نه پیدا کېده هغه په ایران کې و. اوس ته کیمیکلونه دلته کې سټارټ شو او دا راتګ دلته کې خیبر پښتونخوا ته او د خیبر پښتونخوا د سیمې نه بیا اوورال په هرې ضلعې ته رسېدل او زمونږ ماشومان ایډټ کېدو او هغه بیا خپل پلار ته، خپل مور ته، خپل خور ته لاس اچول او بیا په هغه ډز کول، بیا خپله ښځه خپل ماشومان حلالول. دا یو ناستور چې کوم د آیس په شکل کې دی، د دې خلاف شکایتونه ډېر شو. ما چې کله دې ډپارټمنټ ته رالم تاڼې لګې وې، ما په 400 کې تاسو ته تاڼه منظور کړه. زما یو ورور ووي چې دلته کې خو موږ ته نام و نشان نه و لیدلی. ټیک خبره یې کوله. د ایکسایز پولیس سټیشن په 400 کې نه و، د نارکاټکس کنټرول نه و، ایکسایز ای ټي او افیس و. خو چا کار چې دا د نارکاټکس کنټرول کوي د هغې پرچې ورکوي هغه نه و. هغه تاڼه ما تاسو ته دلته کې منظوره کړه. ستاسو ایس ایچ او صاحب د 400 چې کوم راغلی د هغه 15-20 ورځې شوې. اوس دلته کې مونږ یو کمیټي رغو د چیرمنشپ اف دی ډیپټي کمشنر چې پای کې به ډي پی او صاحب او پای کې به زما ای ټي او نارکاټکس اینڈ ای آئی بی انچارج دا به دلته کې اطمینان برابري. کله چې مونږه ملزمونه سو گواہی څوک نه کوي، اویرنس پروګرام نشته، خلک کوئی دشمنۍ نه ګورم. د هغې دپاره دې نه بعد چې اپریشن کېږي هغه به ګرینډ کېږي، هغه به د پولیس او د ایکسایز مشترکه کېږي چې پولیس پرچی ایکسایز والا به کوي گواہی، چې ایکسایز پرچی پولیس والا به گواہی. او انشاءالله دې پیډله چې کم کسان نه سو به راوځي نه انشاءالله. چې کم خلکو دا سوچي چې زه به اطلاع وکم صاحب ته نارکاټکس په خرڅي کې او چاپه به لګي، زه به ورته لومبې انفارمیشن ورکوم چې بره صاحبان د باندې را روان دي، هغه د پولیس پایي و که د پولیس ایس ایچ او او که هغه د ایکسایز ایس ایچ او که د ایکسایز پایي و، انشاءالله او انشاءالله هغه به د نوکرۍ نه ختمېږي او هغه به انشاءالله داسې سپیر کو چې یاد به وساتي. دا دلته کې ناست دی ډي پي او صاحب، ځکه چې کله پولیسو دا چل کوو ما ته به ایکسایز والا رپورټ کوي او هغه به زه بلکل د ډي پي او صاحب سره او د آی جي صاحب سره شیر کوم. د نن نه 10 ورځې مخکې په دې موږ میټینګ کړی، په دې ټاسک جوړ شوی د عمران خان د ویژن مطابق او د وزیر اعلی صاحب احکاماتو چې ما ته یې وزیر ضلعو ته آی جي صاحب خپل هر ضلع کې خپل ډي پي او ته وینا وکړه چې تاسو کینې او ټیمان راغوئ او کوم چې د آیس خلاف چې کوم دی چې کوم داسې نشه چې هغه د قتل عام ذریعه جوړېږي، هغه د هغې کور دپاره د تباهۍ ذریعه رغېږي، بلکل قابل قبول نه ده. او انشاءالله یو میاشت ټایم دی، تاسو ته خلک چې کوټي کچهري له نه ځي هغه په دې یو خبره نه ځي چې زه خو لاړ شم خبرې وکړم، د خبرو نه بعد عمل نه کېږي. دلته کې تاسو ته 4 منسټران ناست دي، تاسو ته مخامخ 2 سیکټران ناست دي، تاسو ته مخامخ ډي جیز ناست دي،
او تاسو ته مخامخ ډي پی اوز اینڈ ډیپټي کمشنر ناست دی او د هغه سره ټیمان ناست دي چې په یو حال نه پرېږدو چې کوم سړی زما بچی تباه کوي او زما بچی په دې آیس راړي. ریحیب کول خو وروستو خبره ده، لومبې او په جیل کې خپل ټایم تېروي، په جیل کې به هم ریحیب کېږي. بار ته چې راوځي سوشل ویلفیر ډپارټمنټ چې دی سړی به د جیل نه اوچتوي، ابا کور ته نه راځي، ابا پر جیل نه بعد ریحیب سنټر ته ځي او هغه به ریحیب کېږي، بیا به خپل کور خپل بچو سره میلاویږي. زمونږه اوس ته تماکو خبر رالم چې پرچیز لا نه سټارټ شوی، خو ستا نه نالي، ستا نه به هم والي. اګریمنټ شته، بلکل ستا اګریمنټ باندې به هم والي. ته به ما ته خپل اګریمنټ راولېږي، زما ایکسایز سیکرټري چې کوم دی او به لیټر کوي پی ټي بي ته، ستا پرچیز به هم سټارټي. خو سټارټینګ و سټارټ شو، پرچیز سپتمبر کې د پوریزي او دا اوس لا جولای ده، 3 میاشتې لا پرچیز به سټارټ وي. ستا به پرچیز ومالي چې څومره د اګریمنټ ته پاسه دي، که هغه سرپلس جوړېږي سرپلس به در مالي. باقي د وړو خبره وکړه چې کوم وړوي کپنې وي هغې به اخیستل کول. فلپ مورس او خیبر والا خویلی په دې کې مونږه کوېسچن راغی ریلیټډ، خو زما ډپارټمنټ سره نه دی ځکه چې ایکسایز ډیوټي ته ظالم کار د پاکستان سره کوي، د پاکستان ټوبیکو بورډ سره کوي، د پروینشل ګورنمنټ سره نه کوي. چې کوم صوبې 3 ممبرز دي هغه ول اګریکلچر لیږي. خو په دې کې مونږه پرله پسې زمونږ 2 میټینګونه وشو. لومبي میټینګ هغې ډېر لایټ واخیستو، هغې ته اړودا لګېده نه چې دې له سپیشل کمیټي اسمبلي رخ شوې. خو دویم میټینګ کې هغې ټوټل برابر راغلي وو. انشاءالله د زمیندارو چې کوم مسله ده چې پای کې ثوابای مردان بنیر منصیره انچارج ده د ټوبیکو سره چې اګریمنټ یې ختمې کړي، پرچیز یې کم کړی دی، کوټه یې کم کړې فیډرل ګورنمنټ، نو هغې کې لګیا وي. انشاءالله مسله به هم حل شي. زما وروڼو شوه هغه به م انشاءالله ډېر زر پرو شي. بل زما یو ورور د میډیکل کالج خبره وکړه چې کله فیزیبلیټي راشي د هغې کار دا دی. ما بونیر کې میډیکل کالج و، هغې کې هغې هم اپروو شوی و، خو کله چې د هغې پروسس شروع شو، په دې پروسس کې یوازې زمونږ صوبه نه وي، دې کې تاسو چې نرسنګ کالج هم شروع کوئ د هغې هم څه ان او سیز دي، یا به د فیډرل ګورنمنټ نه لای په هغې کې څه ایشوز راتلو. دا والا چې دا به دوباره مونږ انشاءالله زما منسټران صاحبان ناست دي، دا به مونږ چیف منسټر سره کینو، بیا به مونږ دې کې بیا دوباره لیټرې وکړو. نو هغه به م انشاءالله کوشش وکړو چې هغه مسله حل شي. خو دې کې ستاسو ته مې دا یو ریکویسټ دی، زما د یو ورور خبره وکړه چې تاسو له خپل بچي نه تپوس کړی چې تا را موبایل له کوم ځای نه اخیستی. بلکل زما د زړه خبره دې وکړه، مونږ د خپل بچي نه تپوس نه کوو. عمر بر چې اواز لګي بلیم لګي وی بېروزګاري ده. زه یوت منسټر پاتې شوی یم، سپورټس اینډ یوت ما سره و. د دې نه مخکې ما په یوت منسټرۍ کې بغیر سوده قرضه سټارټ کړې وه، او ورسره زما دا ورور دلته کې منسټر صاحب ناست دی، د سوشل ویلفیر هم سټارټ کړې وه. خو د ول دا منسټران ناست دي
په دفتر کې ناست ما ته یو سړی ووایي چې یو سړی راغلی دی هغه په ویټینګ ایریا کې ناست دی او منسټر دغه دننه په کمره کې ناست دی بغیر میټینګ ناست دی او ویلي چې په ګیټ یې ویلي سپایي ته چې دا به نه راپرېږدي خپل پي ایس ته ویلي زه ناست یم زه د بونیر یم ما له دا هر ځای خلک راځي چې چا سره هم زیاتې کېږي زه لیټر کوم زه تپوس کوم بغیر ووټه کوم چار سدې سړي ماله وکړو نه خو زه کوم چې خیبر پختونخوا خلکو په عمران خان اعتماد کړی خیبر پختونخوا خلکو دریم ځل په عمران خان اعتماد وکړو موږ ناست دي ته یو زموږ سوچ دا دی چې موږ به دې عوامو خدمت کوو موږ به دې عوامو ته جوابدeh یو او کوم ځای کې زما د ورور ووي زه په پیسو کار کوم دا خبره د دې ځای نه سټارټ شوې د پیسو کلچر هم داسې سټارټ شوی چې یو سړي جینون کار کېږي او تا په یو کلرک عادت کو تا په یو کمپیوټر اپریټر عادت کو افسر نه خبر کلرک دلته کې تا ته ویلي کار مې دلو دا حق پیدا بکېږي زمونږ ډي پي او صاحب راغلی نوی دی زه یې پېژنم د مخکې نه